ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. د آبادۍ غږ خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په خپلو سیمو کې د نجونو مکتب لرئ؟ کلی کې مکتب نشته، زه زده کړو نه پاتې یم، زه نه نورې خویندې م دي چې زده کړو نه پاتې، دا مشکل هم ده. ولې په ځینو سیمو کې د نجونو مکتب نشته؟ کلیوال څنګه کولای شي چې په خپلو سیمو کې د نجونو مکتبونه ولري؟ قانوني پروسه او شرایط یې کوم دي؟ د آبادۍ غږ د دې اونۍ خپرونه همدې پوښتنو ته ځوابونه وایي چې زه نقیب احمد عزیزي درته وړاندې کوم. د افغانستان د پوهنې وزارت د مسؤلانو په وینا په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 18,000 ښوونځي شته چې له دې شمېرې څخه کابو 3,500 مکتبونه د نجونو لپاره ځانګړي شوي دي. دوی وایي چې په دې مکتبونو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان زده کړې کوي، خو په دې هیواد کې لا هم ډیر ماشومان خصوصا نجونې له زده کړو پاتې دي چې یو لوی او اساسي علت یې په ځینو سیمو کې د نجونو د مکتب نه موجودیت دی. کلی کې مکتب نشته، زه زده کړو نه پاتې یم، زه نه نورې خویندې م دي چې زده کړو نه پاتې، دا مشکل هم ده او نسو کولی چې خپل درسو ته ادامه ورکړو. موږ غواړو چې یو ډاکټره یا معلمه یا انجینره یو شی ولرو. مشکل ده چې موږ کلی کې مکتب نشته. زه فرشته احمد زید 10 کاله مکتب مې بل کلي کې هلته م ژوند کوو. دویم نمره د مکتب خپل کلیم کې مکتب نه درلودو، لرې ځای ته نشم تللی، چا نه پرېښودلم، بس همدې د خاطره نور درسونه پاتې سوم. لږ مې ویلې، ډېر نه. زما په ژوند کې نور هېڅ هیله مې نه درلوده، بس مکتب پوره کړم. مکتب هیله مې وه، بس هغه راباندې خرابه کړه. فلحال ډېره خفه یم چې مکتب مې ونه ویلې، درسونه پاتې شوم. ما یعنې ډېر غټ ارمان مې درلودو، عین پوهنتون هر شي ارمان مې درلودو، مالې زه به یې کوم. بس په دې خاطر باندې چې کلي کې مکتب نو، کلینیک کې ښځینه ډاکټران نشته، نو مجبوره انسان ښار ته بوځي او حتی په لاره کې ډېرو ښځینو خپل ژوند د لاسه ورکړی. خپل کلي کې مکتب د دې دپاره نه لري چې خلک توجه نه دي، ځمکې نه ورکوي مکتب دپاره چې ماشومانو دپاره مکتب جوړ شي، نجونو دپاره. په کومو سیمو کې چې مکتب نشته نو نجونې له درس او تعلیمه پاتې دي. ځینې هغه نجونې چې په بله سیمه کې مکتب ته تلې، خو اوس چې خپلې سیمې ته راغلې وې د مکتب د نه موجودیت په خاطر یې زده کړې په نیمایي کې پاته شوې وې. خلکو هم وویل چې که نجونې درس ونه وایي نو نه به په خپله سیمه کې ډاکټره ولري، نه قابله او نه هم ښوونکې. دوی په خپله سیمه کې د نجونو د مکتب د نه لرلو یو علت د سیمې د اوسیدونکو بې تفاوتي یاده کړه او دا یې هم وویل چې د مکتب د جوړېدو لپاره څوک ځمکه نه ورکوي. خو کلیوال څنګه کولای شي چې په خپلو سیمو کې د نجونو مکتبونه ولري؟ قانوني پروسه او شرایط یې کوم دي؟ په دې هکله زموږ همکارې سمیرا حلیمزی له یو کس سره خبرې کړې دي. قدرمنو اوریدونکو، زه د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ ته راغلی یم. دا کلی د کوچکین کلي په نامه باندې یادېږي. غواړم دلته د دې خلکو نه وپوښتو چې دوی په خپل کلي کې مکتب لري که نه لري، که چېرته مکتب لري دوی څنګه په دې باندې توانېدلي دي چې مکتب جوړ کړي. د همدغې منطقې د شورا د رئیس سره غواړم په همدغه مورد کې خبرې وکړم. د دوی نه وغواړم چې لومړی موږ ته خپل ځان راوپېژني. زه حاجي جان آقا رحمانیار یم، د شکردرې د ولسوالۍ د کوچکین د کلي رئیس د شورا یم. قبلا منګه مکتب درلوده، په یو کور کې دلته منګه هغې ته کرایه ورکول. هغه کور کې نو بالاخره علاقمندي د نجونو زیاته شوه، نو بالاخره د همغه وزارت احیا و انکشاف اتحاد د خوا نه چې پیسې راغللې د همبستګي ملي په نامه باندې، نو بیا وزارت انکشاف اتحاد هم چې منګه پیشنهاد ورکړ چې منګه مکتب جوړو. هغوی ویل چې منګ پکې څه اشکال نه لرو. کله چې وزارت انکشاف اتحاد تاسو ته ویل چې موږ تاسو دلته مکتب جوړو، بیا دغه مکتب د جوړولو لپاره تاسو ځمکه څه ډول اختصاص کړه؟ ځمکه د چا وه؟ دلته یو زمونږ کلیوال چې هغه تعداد د مځکې زیات درلوده، هغه ته بیا شورا او مشران ورغلله، دغه مځکه بیا دغه نه تقاضا وکړه، 2 جریبه مځکه راکړه چې پکې هم اوس مکتب ده. تاسو مثلا من حیث د رئیس د شورا څه ډول خلکو ته قناعت ورکړ چې راځئ موږ په خپله منطقه کې مکتب ولرو؟ دغه شورا په ابتکار سره په مسجدونو کې اعلانونه هم وکړل، خلک هم راټول کړل، ولسونه هم راټول کړل، په مسجد کې
جلسې او مرکې ونیولې او دغه تعلیم او د تربیه هغه کیفیت او ماهیت مو خلکو ته وپېژنده. دوستانو عزیزانو اهالی خلکو کمنګ په تعلیم او په تربیه په بخش کې خپل خويندې دکتوران ونه لرو، د خپل خويندې تعلیم یافته ونه لرو، اصلا منګ دغه د ضرورتونو د رفع د مشکل د پاره کم نارینه ته مراجعه وکړو. ورسته دغه د مکتب د جوړولو قانوني پروسه څه ډول و؟ تاسو چیرته عریضه وکړه راته تشریح کړئ؟ ډیره بخوي. د مکتب د جوړېدو پروګرام خو عریضه وکړله، اهالي خلک شورا کې ناستل، عریضه نوشته کړه، خپل ضرورتونه د مکتب په حصہ کې چې د محیط او منطقې په حق لای درلودل عریضه وکړله. عریضه کې مو لیکلي ول چې زمونږ محیط او منطقې خلک علاقمند او نیاز مکتب ته لري، خصوصا جون علاقمندی زیاته لري. مدیریت د معارف د شکردره په دې حق لا چې هغه موږ ته امر راکړ چې تایید کړل چې رښتیا هم دغه خلکو ضرورت هم دومره زیات ده. بیا ریاست معارف خبرې ور سره وکړم د معارف سره چې دغه زمنګ ضرورت ده، دغه زمنګ دغه په تای مراحل پسې وګرځیدلو چې دغه خرچ او مصارف چې د اوبو او ډوډۍ او کرایه د لارې مصارف کېدل هغه هم د اهالي خلکو زمنګ سره مرسته او کومک وکړله. لاړو وزارت معارف ته، ریاست معارف ته، بیا مامر د ابتدایي واخسته. کله مو چې ابتدایي امر واخسته بیا وروسته د ابتدایي نم تعداد شاګردانو اضافه شه، نو په دغه لحاظ سره بیا کوشش وکړه چې باید د لیسې امر ورته واخستل شي. وزارت معارف نم امر واخسته د لیسې چې اوس موږ ته د لیسې امر راکړای ده، لیسې په اتمام ورسېدله. دغه مکتب چې تاسو په خپل کلی کې جوړ کړی دی په مجموع کې څومره صنفونه لري او همدارنګه په الحال څومره نجونې پکې درس وایي او څو دورې تاسو څومره نجونې فارغ شوي دي له 12 صنف نه؟ فعلا خود نه سوه خويندې درس پکې وایي او څلورم کال ده چې فارغین د 12 صنف ورکوي. دا چې د پوهنې وزارت د قوانینو له مخې د مکتب غوښتل او جوړېدل څنګه دي، د افغانستان د پوهنې وزارت ویان د اغلې نوریه نزهت معلومات راکوي. موږ د ښوونځیو د تاسیس او د ارتقا لپاره یو مقرره لرو. د مقرره شرایط د خلکو یا د سیمې د نفوس پر اساس دی. که د یو کلی یا د نفوس تعداد 1500 کورنۍ وي، د هغوی لپاره موږ کولی شو چې یو ابتدایي ښوونځی تاسیس کړو. دوه ابتدایي ښوونځی وطن باید 3000 متر وي یا 3 کیلومتر وي. همدارنګه د دوه متوسطه ښوونځی وطن باید 15 کیلومتر وي. د دوه لیسه ښوونځی وطن باید 8 کیلومتر وي. پس اینو سیمو که د اجتماعی مشکلات و علیکباله شیزینه از دکوونکو تا د ښوونځي ته د تک را تک مسئله ستونزه ولري یا ستونزمن وي، بیا موږ شیزینه از دکوونکو ته الحاقیه صنفونه ایجادوو او یا هم دوی د محلی صنفونه لارې تر پوشش لاندې نیو. خو اوس پوښتنه دا ده چې که په خپلو سیمو کې د نجونو مکتبونه ولرو ګټه یې څه ده؟ تاسو خپل نوم ورته وایئ، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه نوم مې نورالله ده، د قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم، کلی مالار نومیږي. دا راته وایئ چې تاسو په خپل کلي کې دلته مکتب لرئ، نجونې مکتب ته ځي که نه ځي، څه رقم؟ د جنو مکتب هم ستا، د هلکانو مکتب هم ستا، جنې هم ځي او هلکان هم ځي. دا راته ووایه چې دا چې تاسو په خپله سیمه کې مکتب لرئ، نو دغه د مکتب درلودل دې سیمې ته د همدغه ځای اوسېدونکو ته څومره ګټه کړې ده؟ څومره د تاسو هغه د ژوند سهولتونه یې ښایسته راوړي دي؟ موږ ته شکر دا ګټه ډېره کړې، په دې ګټه کړې چې یو موږ ته نږدې ده، بل د موږ ماشومان جونې که هلکانې مکتب ته ځي، هلته علم درس او تعلیم زده کوي. خپله د همدغه کلي نه نجونې فارغه سوي دي، بیرته په همدغه شفاخانه کې دلته ډاکټرانې دي یا نرسې دي، بیرته مشکلات د همدغه کلي او د همدغه خلکو حلیږي ورسره. ځینې وخت ډېرې لرو ولسوالیو بګرام کلکان سرای خوجین هم دلته راځي درملنې د خاطر. تاسو خپل ځان مختار وپېژنئ، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه د استالف اوسېدونکی یم، زما نوم سونه دی. سونه جانې مکتب د چېرته ویلی؟ د خپل کلي کې مکتب مو درلوده نه درلوده، څه رقم؟ لومړی کومه مکتب نه و، د هغه د همکاري مردم یو مکتب جوړ شو او موږ په دې مکتب کې زده کړې کړې. بیا چې زه د فارغه شم د انستیتوت طبي
مسلک زده کړې کړم. اوس زه د خپل کلي په صحي کلینیک کې کار کوم. مخکې کومه ډاکټر زنانه ډاکټر نشته و په کلینیک کې، نن ورځ افتخار کوم چې په دې کلینیک کې خدمت کوم. قدرمن اوریدونکو، تاسو آبادی غږ خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د خبرونو د ښه کېدو لپاره نظر یا وړاندیز لري نو په 0 240 1501 شمیره زنګ راته ووهئ. یادونه وشوه په هغو ځایونو کې چې د نجونو مکتبونه نشته نو نجونې بې سواده پاتې شوې او ګڼې ستونزې لري، خو په ځینو سیمو کې کلیوال سره راټول شوي وو. دوی په ګډه د معارف ریاست ته ورغلي وو او د مکتب د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه. دوی اوس په خپله سیمه کې د نجونو مکتب درلود. نجونې له درسه پاتې نه وې او نه هم مجبورې وې چې د زده کړو لپاره د لرې کلي مکتبونو ته ولاړې شي. هغوی چې دا کار یې پخوا کړی و نو اوس یې په خپلو سیمو کې ډاکټرانې او معلمانې لرلې او ګټه یې نه یوازې نجونو بلکې ټولې سیمې ته رسېده. درنو اوریدونکو، د آبادی غږ د خبرونه زموږ همکاري سمیرا حلیمزی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. که غواړئ چې زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خپرونې ولولئ یا واورئ، په انټرنیټ کې هم شته. په دې پته یې پیدا کولی شئ: www.tajalla.af